نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عظیم الشان کتاب دی دا مونږ نازل کړی دا تا ته د برکت نه ډک دی. د دې دپاره چې دا خلک په دې سوچ او فکر وکړي، د دې په آیاتونو باندې او نصیحت قبول کړي. خاوندان د عقل او عقلمند سورۃ الصاد آیت نمبر 29. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا د کتاب الله یو حرف ولستلو د ده دپاره یو نیکي ده. یو نیکي دا په لس چنده باندې ده. او زه نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، لیکن الف یو حرف دی، لام بل حرف دی او میم بل حرف دی. دا حدیث امام ترمذی نقل کړی. قرآن مجید تعلیم القرآن او تلاوت القرآن او عمل بالقرآن. قرآن د الله کلام دی، د الله صفت دی. په ټولو کتابونو کې ټول نه د تلفظ په اعتبار سره سهل کتاب دی. سهل په دې اعتبار سره د دې الفاظ داسې دي چې د هغې خپل خپل مخارج دي، او چې کله ته د هغه خپل مخرج نه او د خپل ځګي نه ادا کړې نو ډېر په اسانه ادا کېږي. دویم نمبر قرآن مجید ته ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. په قرآن کې داسې قانون نشته دی چې د انسان او د پیري د قوت نه بالاتر دی. د قرآن داسې الفاظ او تلفظ نشته دی چې هغه د قرآن مجید تلفظ انسان نشي کولی، او داسې لفظ او داسې آیات پکې نشته دی چې د قرآن یو انسان لولي یو پیری لولي او هغه دې پریشانه کړي. خو کله چې دې قرآن د الله کتاب ومني، که فرض که دې قرآن د الله کتاب مني په دې حیثیت باندې دا د الله کتاب دی، خو دې صرف تلاوت منم، نو دله به تلاوت خوند ورکوي. خو لیکن چې کله دې په قانون او په حکم باندې ځان پوه کوي نو دې به خفه کېږي. چېرې دا پکې نه وي، دا پکې نه وي، دا پکې نه وي. که دې دا مني، ترجمه هم ورسره مني، تفسیر هم مني او مضمون هم مني، خو لیکن چې کله ورته وي خدای خوښي چې د قرآن تلاوت چا کولی، ما کولی، لفظي ترجمه یا تفسیر چا نه مې اورېدی، په قرآن مې ځان پوهه کړې، لیکن چې کله د قرآن د قانون خبره راشي بیا پریشانه شي. نو دا سړی په نوم ځان ته مسلمان وایي، نور دا مسلمان نه دی. مسلمان هغه دی چې هغه د قرآن د الف نه واله تر والناس پورې د دې الفاظ هم مني، ناظره د دې تلاوت هم مني، د دې ترجمه تفسیر هم مني، قانون هم مني. چې دا ټول مني نو دا د قرآن ایمان دی. او که دا نه مني دا د قرآن ایمان دا نیمګړی ایمان دی بیا، او نیمګړی ایمان الله ته معتبر نه دی. چې ته زه خو د الله د کتاب عظمت کوم او قدر یې کوم، څه کې یې ښکلومه، ښکلول یې ګناه نه ده. امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها د هغې مصحف و چې کله به وده کېده به د سینه پورې به ونیو، بیا به سمدسته
نو قرآن مجید دې سوې سر باندې ښکته کوي دې اوچت کې خپل کې دې څه ګناه نه، الله کلام دی. یو سړی په سینه پورې ونیسي دام څه ګناه نه، امهات المؤمنین نیول هغه چې هغې نیسي موت هڅوي. ولیکن د هغوی اصل کې د قرآن مجید دغه خبره یوازې نه منله چې یاره دې کې برکت دی، بلکې قرآن وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر، ګران نه دی، په حل من مدکر نصیحت اخیستل والا څوک شته. نو چې قرآن ته به توري نصیحت والی نو بیا تا حروف ومنل، تلاوت دې ومنو، مضمون دې ومنو، قانون دې ومنو. خو چې به توري نصیحت یې نه اخلې، یو جز یو جمله دې اخلې، نو بیا حدیث کې راځي یو زمانه به راشي تش رسم به پاتې شي، رسم رسمي مسلمانان به پاتې شي او رسم د قرآن به پاتې شي. او غالبا چې الله دې خیر کې هو ویل هم نشو، خلک خفه کېږي. خو داسې ډېر په تیزۍ باندې دا پروګرامات روان دي، ډېر په تیزۍ دا پروګرامات رسم غوندې ښکاري. ځکه چې راغلي چې نه هغه هم بس تش راتلونکې څوک چې محفل جوړوي هغه هم داسې وایي چې یاره ډېره زیاته ګڼه جوړه شي، او بیا چې کله کومه راتلونکي دي هغه هم تش واوري یاره ډېر ښه خبرې وکړې، مولوي صاحب ډېرې خبرې وکړې ښه، او بیا چې کومه د ده د طبیعت مطابق نه وي په هغې پسې خبرې شروع کړي چې یاره دا خبره زما طبیعت خلاف وکړه، دا یې زما د خلاف وکړه، دا یې د پارټۍ خلاف وکړه، دا یې د پلانکي خلاف وکړه. ټیک خبره یې غلطه نه وي، خو دی ته حق اخلي او هغه نور ایسته پرېږدي. نو دا ټیک خبره چې قرآن ختم شي، خلک را جمع کول یا دعا کول یا داسې بخاري ختم شي، ترمذي ختم شي، بل کتاب د حدیثو ختم شي، خلک راغونډ شي دعا وکړي، دا ګناه نه او شته شرعاً ثابت دي. لیکن رسم تی جوړول نه دي پکار. رسم مطلب دا څه فائدې تی وانه لیو سیواره تاوان نه. او نن سبا خبره د سی روانه ده، نبی علیہ السلام فرمایي کنه چې د خلقو کې به اعجاب پیدا شي. اعجاب دې ته ویل کېږي چې بس خپل کار، خپل قول، خپل پیل، خپل مسله، خپل نیکی دا به ته ډېره اوچته ښکاري. ټول خلک به د بالکل پالتو ښکاري، ټول خلک به د پالتو ښکاري. ما به د مدرسې کې ملګرو ته ویلم تاسو خفه کېږئ که نه، نو قسم دی دا ختم بخاري نه دی، دا مې سیده دقه شان د حدیث وایو بس خبره مې ختموله. آخري حدیث وایو خبره ختم. دوا کوم والو شاګردانو ځئ لکه په دور تفسیر کې زه د چا نه منم، بس دور تفسیر کې سیده آخري صورتونه وایم او دوا کوم. زه هم دا څه قسم جوړه کړله. اوس نن سبا چې دی نو دا ډېر زیات چې کومه دی نو په جینکو کې په هلکانو کې نو رسم تی مه جوړوئ، د دې دپاره کوئ، په دې نیت باندې کوئ چې او په دې نیت باندې تاسو ځئ چې دا برکت والا محفل دی چې برکت ترې واخلم، چې عقیده مې جوړه شي، عمل مې جوړ شي. او چې کوم یې کوي نو هغه هم داسې وایي چې په دې باندې زه دعوت ورسوم، چاته یو دین ورسوم، داسې دي کوي که نه هسې نه د دې حدیث تحت راشو چې نبي علیه السلام فرمایي یو زمانه به راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام تش نوم پاتې شي. هر یو سړی به ځان ته مسلمان وي، د مسلمانۍ کارونه به نه کوي. هر یو سړی به ځان ته ایماندار وي، د ایمان کارونه به نه کوي. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، او قرآن به تش رواج پاتې شي، رسم او رواج چې قرآن به وایي، قرآن به اوري. هر څه په دنیا کې غواړي، په دنیا کې تلاوت کومه، دنیا کې ټول برکات ملاو شي. هر څه دنیا کې غواړي او صرف د رواج په شکل کې نه، د قانون په شکل کې، د نصیحت په شکل کې اوراو، د نصیحت په شکل کې بیانوا، او د نصیحت په شکل کې پروګرام کو او محفل کو. نو د دې وجه قرآن بار بار وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن خو د نصیحت کتاب دی، څوک شته چې نصیحت واخلي. د دې وجې نه صحابو یو آیت اورېدلی دی، اسلام یې قبول کړی دی. یو آیت، ټول قرآن نه، یو آیت چې واورېدل پاکې انقلاب راغی. ځکه چې هغوی ته دا پته وایي دا قرآن دا الفاظ زمانه څه غواړي، ما ته څه وایي، زمانه څه غواړي. ما ته وایي چې عقیده جوړه کا، عمل جوړ کا، زمانه دا غواړي. نو قرآن مجید په هر حرف کې برکت دی، په تلاوت کې برکت دی، دا خو بېشکه بې شبې. تاسو ته پته ده د قرآن برکت داسې دی چې که ستا نیت وي او که نه وي، لکه ته چې تلاوت کوې که نه، که ستا نیت د برکت وي او که نه وي، برکت په راځي. دا بې اختیاره شی دی. که یو سړی دی اوس هغه په یو ځای کې تلاوت کوي، دی اوس وایي که نه
چېرې د قرآن د تلاوت او د برکت دا د تش په ما باندې راځي پر چاپېره ماحول کې څوک دې ته یې نه میلاوېږي نو داسې لیونی دی دا برکت دی نه د په لاس کې نه دا د بره نه راځي دا په هر چا راځي که دی وایي چې هلکه زه د تلاوت کوم په دې چاپېره ماحول کې د دې برکت نه راځي نو داسې سوچ کې غلط و دا برکت پر راځي بې اختیاره به راځي او د هغې مثال دی مثال یې دا دی نبي علیه السلام ته فرمایي چې فرشتې پروردګار ته لاړ شي یو محفل و د قرآن محفل دی پاک یو سړی راغلی و د یو سړي په انتظار و نه د مجلس له راغلی نه د برکت له راغلی نه د دې په شمول کې دی نه زړه چې غواړي چې کښېنم اوس یاره کله به دا محفل ختمېږي چې زه د سړي سره ملاقات وکړم خپله خبره ورته ځم نو پروردګار یې دا مې ورسره وبخو دا برکت دته میلاو شو پروردګار خو دې له نه و راغلی وایي دا داسې مجلس نه دی چې خپل مجلسي نامراده ولېږي د ده اراده و که نه وه نو دا برکت دی یعنې دا برکت بې اختیاره راځي امام قرطبي رحمه الله فرمایي یو سړی یو بزرگ دی هغه بزرگ سخت بیمار دی نو د هغه شاګرد او مرید راغلی کله یې د دې حالت ته کتلی ډېر سخت پریشانه شو ډېر تکلیف و د سخت چې په مخ باندې دا اتار چړاو چې کنه جوړېږي هواګانې پې اولځي دته پته ولګېږي چې یار ډېر زیات تکلیف دی ورته خو دا چې څومره غټ خلک یي که نه دا ډېر غټ برداشت کوي ډېر غټ برداشت د خولې نه چې کوم اواز هم نه وباسي زموږ استاد محترم دی الله وبخښي هغه ته بیماري او سخته بیماري د هغه ټمپریچر 104 105 کې باندې گیا او 2 غنټې درس وکړو ډاکټر ورته ویلو ته درس مه کوه او ته ویل دا ډاکټر لیونی دی دا لیونی ځکه دی زما ته پته دی زما څو ورځې پاتې دي د دې بیمارۍ سړی ښه کېږي نه د یو زمانه چې کومه دی نو د څو غنټو چې کومه څه خیر میلاوېږي راته د هغې نه مې کټ کوي هېچا به نه اورېدله په مانځه ولاړو ما یې دا لاس داسې ونیو دومره ګرم و که نه چې لاس یې سېزو لاس نو چې موږ ټمپریچر وکړو 105 ټمپریچر و 105 او پای کې خام اجدا لګیا او فتویم لیکلی او سبق یې مو هر څه کولو اب پریاد د سر نه پریاد نه کوو د سر نه پریاد دومره ټمپریچر کې دومره سخته کې هغه خپل سبق وایو پریاد یې نه کوو واقعي دا غټ خلک چې که نه دی لږ برداشت کوي ډېر سخت برداشت کوي هغه بزرګ هم برداشت کولو خو لیکن تکلیف چې کله ډېر زیات شي نو په دې مخ باندې هغې اثرات بیا ښکاري په زبان باندې خو انسان څه نه وایي خو په زباني حال سره خو وایي که نه په قال سره نه وایي نو دا شاګرد او مرید ډېر زیات پریشان او خفه شو استبار ته ووتلو چې دا تکلیف نشم برداشت کولی لږ ساعت بعد راغی چې ویې کتله بس هغه بالکل برابر دی او ورته لږ ساعت مخکې خو ته ډېر تکلیف کې وی او ورته یې چاو تکلیف و خو زما خیال دی پلانکې دې ځای کې ناست و تلاوت یې کوو د قرآن ځان له تلاوت کوو دم هم پې نه کوو ځان له تلاوت کوو معلومیږي دا چې د هغه تلاوت دی د هغې په وجه باندې په ما باندې الله تعالی هغه رحم او برکت نازل کو بس نرمي را باندې راله اوس هغه اراده هم نه وکړي د ده لپاره تلاوت د دم اراده هم نه ده کړې ځان له تلاوت کوي او د هغه تلاوت په وجه باندې دغې بیمار ته او دغې تکلیف ته راحت میلاویږي نو برکت که ته غواړې او که نه غواړې دا بې اختیاره راځي دا به تا ته میلاویږي په محفل کې به څه وي دا به میلاویږي لیکن اصل خبره هغه دا راده ثوابونه هم شته دی چې یو سړی دا کتاب الله یو حرف ولولي که نه یو نیکي ورته میلاویږي کامل نیکي 10 نیکۍ ده ادنا ثواب دی او الف لام میم دا 3 حروف دي د دې 3 حروفو 10 نیکۍ دي په ادنا مقدار سره دا بېشکه او بېشبهې د قرآن د تلاوت د هغه هر حرف دا نیکۍ دي لیکن قرآن یوازې تلاوت لپاره نه دی راغلی په کتابونو کې چې څومره صحایف دي او څومره کتابونه د الله د طرفه راغلي دي 4 غټ کتابونه نور صحایف دي نو په دې کې صرف یو کتاب فقط د تلاوت لپاره راغلی یو کتاب هغې د څه هغه د داود علیه السلام کتاب د زبور دی پاکې قانون وی نه و پاکې ټول تسبیحات او تحلیلات و پاکې یو نیم سل سورتونه مختصر هره تلاوت لپاره ځکه قانون هغه په تورات چې دی تورات قانون جاری کو نو په هغې کې هغه تلاوت باقي ټول کتابونه او صحایف چې راغلي دا قوانین دي قوانین دا احکام دي
قرآن مجید په اصل کې دا قانون دی او دا داسې قانون دی په دې کې تغییر او تبدیل نه راځي، په دې زبان کې، په دې الفاظو کې، په دې لهجه باندې او په دې انداز باندې راوړی چې په دې کې تغییر تبدیل څوک نشي کولی. زبان عربي ده فصیح بلیغ دی، ځکه چې کوم قانون اولی لیکلی شوی دی، تقدیر لیکلی شوی دی په کومې زبان کې، پاک زبان کې کتاب الله راغلی عربي، چې عربي او فصیح بلیغ د قانون زبان دی، حکومت کوونکی زبان دی. عربي چې په دنیا څومره حکومت کړی دومره بل چا نه دی کړی. 800 سال مسلسل عربي حکومت کړی، 800 سال مکمل حکومت یې کړی دی، قانون په عربي کې و، هر څه په عربي کې و. دا خو اوس دی نو مونږ د دې سره تعلق پرېښودلو، په مونږ باندې انګریز چې کوم دی غالب شو. نن ښه ملا هغې ته ویلی کېږي، ښه ملا چې هغه په تقریر کې انګریزي الفاظ وایي. عوام زما خپل دا نه چې ماله الفاظ نه راځي، ښه سبق مې ویلی، درس مې کړي، زما دا کوشش دی که نه، زه دا کوشش کوم چې د انګریزي ټکی نه وایم په تقریر کې، زما دا کوشش وي. شاذ نادر به چېرته راځي، نور زه کوشش کوم چې زه د پښتو اردو عربۍ ټکی ووایم. خلک نن سبا دا نه چې انګریزي ناروا ده، انګریزي مې زده که، اردو مې زده که، فارسي مې زده که، لاتیني مې زده که، عبراني مې زده که، سوریاني مې زده که. تا دې الله نر کې چې 1500 زبان یې زده کړي، دا ټول په قرآن کې راغلي زبانونه یې زده کول. لیکن توهین د یو زبان په بل زبان باندې یو زبان له ترجیح ورکوي چې هغې له ترجیح نه دی ورکول پکار. ترجیح چې کومې زبان له پکار دی په تا بد لګي، چې کومه عربي زبان دی. نن عرب چې دی په خپله باندې چې څوک انګریزي وایي که نه هغې ته سلوټ کوي، سجده ورته کوي، معبود ورته وایي. نو چې کله د انګریزي ټکی وویل شي که نه داسې خوشحاله شي چې هلکه بس یار واقعي ناشنا مولوی صاحب څنګه مولوی صاحب څه چلی وکړو، ته خوشحاله شوې، خواهش دې پوره شو، خواهش مې پوره شو. نه ته نه خوشحاله کېږي، خو څوک چې د یهودو صفت کوي ته په هغې خوشحاله کېږي، څوک د عیسایانو صفت کوي ته په هغې خوشحاله کېږي. نو دا مطلب نه دی. دا پاکستان دی وګورئ که نه، ځکه زوال طرف ته روان یې که نه، په اسلامي زبان باندې چې دی شرمېږي او په قومي زبان باندې هم شرمېږي. اسلامي زبان عربي ده او قومي زبان دی اردو ده. نه ستا اسلامي زبان چلیږي او نه د عربي زبان چلیږي. 1500 ځله سپریم کورټ دا پاس کړي چې هلکه ټول سرکاري نظام چې کوم دی دا به چلیږي په چا کې، په اردو کې. لیکن اوس هم تلاشه ټول په انګریزي کې، انګریزي کې. نن هلک چې هېرېږي سبق نه، هغه څه شي نه هېرېږي، هغه ستا د زبان نه علاوه بل زبان کې چې کوم تار سره اوسي د هغې نه هېرېږي. نه دې هلک نه تپوس وکړه یاره چې زه په بیه کې پخوا نه ته بیه اوس د بل څه شی وایي، په بیه کې پیل شو. ولې پیل شو؟ صحیح پیل کړه انګریزي، انګریزي پیل. چې انګریزي پیل شو دی پیل دی، او چې اسلامیات یې پاس کو نو دی پیل دی. پوه شوې که نه؟ انګریزي پیل، اسلامیات پاس بیا هم پیل. وایي دا اختیاري مضمون دی، هغه لازمي اسلامیات دومره دې مسلمان دی دومره راوړه. هلکه لازمي اسلامیات خو ته دومره راوړه، 10 سپارې پکې د قرآن راوړه، نور څه پکې راوړه، نو دې ولګېدل نو 2-3 ټکي پکې راوړي دي، نور خبره ښه ده. اسلامي تاسو خو تللی که نه، هغه لازمي اسلامیات په میټرک کې به 10 کې دومره یې ورکوټه وندي. دا د مسلمانۍ توهین او د پاکستان زوال. نن خو زموږ دغه حل دی که نه، د انګریزۍ نه څه یو مغلوب یو، امتحان نه اخلي نو په انګلیش کې رانهلي، د CSS امتحان چې اخلي نو په څه کې اخلي؟ په انګلیش کې اخلي. د هغې وجه دا ده چې موږ اسلامي زبان هم توهین کوو، دا قومي زبان هم توهین کوو. قومي زبان ته هم توجه نشته، اسلامي زبان ته هم توجه. پښتو د خیبر پښتونخوا چې کومه ځان ته پښتون نواز وایي، پښتون نواز پښتو راوستل دي، پښتو یې راوړی، په هغې پښتو رسنه څوک پوهېږي نه. د استاد نه تپوس وکړي هغه هم په ټکي باندې نه پوهېږي. د هغې داسې دي هلکه داسې ویلي، دا کومه پښتو ده؟ دا د پیریانو پښتو یې پکې لیکل. لکه نو بیا خو د خپلې علاقې د پښتو پکې ولیکئ چې خلک پرې پوهېږي که نه کومه زبان دی. نو پښتو هم دغه حل دی او د اردو دغه حل دی. نو اصل خبر هم دا ده چې قرآن مجید الله تعالی دا قانون په داسې زبان کې رالیږلی دی چې پاکې تغییر و تبدیل نه راځي. پاکې فصاحت بلاغت جامع الکلمات دی، په یو کلمه کې په یو خبره کې بېشمار مضامین سري دا یې دننه کړي دي. نو قرآن مجید راغلی دی د علم دپاره، د عمل دپاره، د قانون دپاره او د عقیدې د جوړولو دپاره. و دا حدیث صحیح بخاري او د مسلم. نبی علیہ السلام تقسیم کړی د دې مؤمن تعلق د قرآن سره دی، د هغې تقسیم کوي. یو مؤمن دی ځان ته ایماندار وایي،
خو هغه داسې مؤمن دی چې مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب. یو مؤمن داسې دی چې هغه په قرآن باندې ایمان دی، په قرآن باندې عقیده ده، په قرآن باندې نظریه ده، د قرآن مطابق عمل دی او د قرآن تلاوت هم کوي، ټول اطراف یې مني، قانونیت یې مني، تلاوت یې مني، برکت یې مني، تفسیر او مضمون یې مني، دم یې مني. د هغه مثال څه دی؟ مثل الاترجة، مثال یې د چا دی؟ د خوږې مالټې دی. ریحها طیب چې سړي له الټۍ ورځي که نه، مالټه بوی کوي که نه چې الټۍ خېږي. ریحها طیب خوشبویي ترې خېږي، بوی یې مزدار دی، د سړي الټۍ ختموي، خواهشات ختموي، د شیطان ګندګي ختموي، د دماغو نه ګندګي وباسي. وطعمها طیب چې کله یې وخوري دننه اندرون برابر کړي، معده دې برابر کړي، معده یې ښه شي، طبیعت څه شي برابر شي. تا هغه مؤمن دی چې په قرآن باندې ایمان دی، په دې عقیده را، په دې عمل دی، د دې تلاوت، د دې برکت خیر ټول مني. دا تعلق د یو انسان د قرآن سره په دې طرح، دا اوچت انسان دی، اوچت مؤمن دی. دویم مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها. یو مؤمن هغه دی چې قرآن باندې ایمان دی، په قرآن عقیده ده، عمل هم دی، و چې دا نه وي بیا مسلمان نه دی، لیکن قرآن تلاوت نه کوي. نو د دې مثال له کجوري دی، بس اندرونه خو ښه دی، عقیده ټیک ده، نظریه ټیک ده، دایره اسلام نه خارج نه دی، لیکن خوشبویي ترې نه خېږي، برکات نه راځي. برکات بل راځي بیا د قرآن تلاوت کې د دې نظریو سره. لا ريح لها وطعمها طيب حلو. ومثل المنافق، یو سړی دی هغه د قرآن باندې عقیده نشته، د قرآن مطابق نظریه نشته، د قرآن د قانونیت مطابق ژوند نه تیروي، قرآن قانون نه مني او تلاوتونه ډېر کوي، ډېر تلاوتونه کوي، خلکو ته وایي. نو الذي يقرأ القرآن د دې مثال سره مثل الریحان ریحها طیب وطعمها مر. مثال یې د کشمالي دی، خوشبویه ډېره مزداره، چاپېره برکات یې بې اختیاره تقسیمیږي، لیکن خوند او مزاج یې تریخ دی، تریخ. نو د کشمالي خوند او مزاج سره دا تریخ دی، مسواک پکې نه استعمالوي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام منع کړی ده، صاحب د مرعات نقل کوي کتاب السواک چې د کشمالي مسواک دا به نه استعمالوي. غوره مسواک چې دی دا عراق دی، دویم نمبر زیتون دی، دریم نمبر کجوره ده. عراق دا سپین مسواک دی، تور نه، دا زګمګ چې کوي دا عراق نه دی، دا سپین مسواک چې دی دا کومه شډل بډل مسواک چې دی پخوانی، دا د عراق مسواک چې دی ټول بهتر مسواک عمدار. دویم نمبر مسواک دا د خونه دی، زیتون، د عبدالله بن مسعود حدیث دی. ځکه د زیتون مسواک صفت نبی علیہ السلام کړی دی چې دا د خولې بخور ختموي، دا د خولې څومره بیماریان چې دي که نه دا د زیتون د مسواک سره ختمیږي. او نبی علیہ السلام فرمایي مؤمن به څه نه وي، مؤمن به بخر قهر نه وي. بخر قهر پېژنئ؟ بخر قهر دې ته ویل کېږي چې مؤمن چې خوراک وکړي د هغې نه پس خوله نه کنګالوي، نه پاکوي، مسواک نه وایي، او د دې د خولې نه بوی خېږي، مسواک نه استعمالوي. مسواک به استعمالوي او بیا چې کله خوراک وکړي اوده کېږي نو بیا سمله نو خوله کنګالوه، په خوله کې چې کوم ذرات خوراک نه پرېږدي. نبي علیه السلام وایي دا به بحر قهر نه وي، د ده خوله به پاکوي، ده به چې دی مسواک کړی. نو دویم نمبر ښه مسواک دا زیتون دی. دریم نمبر مسواک دا کجوري دی، نخله د کجوري دی. بیا د دې نه علاوه نور مسواکونه چې دا نه بیا هر لرګی خو سیوا د چا نه، د ریحان نه، یعنی د کشمالي نه. د کشمالي مسواک په نه استعمالوي، دا د خولې بیماري هم پیدا کوي او د سترګو نظر هم کمزوری کوي. د دې نه من راغلی. نور اوس خوشبویي دا ده، نور پیدې به پکې وي خو لیکن خوشبویي څه ده؟ بهترینه ده. ریحها طیب وطعمها مر. عقیده برباده ده، منافق دی، خو لیکن تش تلاوت کې برکت ملاویږي. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. یو سړی هغه دی چې نه په قرآن نظریه جوړه کړې ده، نه عقیده جوړه کړې ده، نه عمل جوړ کړی دی او نه تلاوت کوي، دا هغه منافق دی. دا ظاهر هم برباد دی، دا باطن هم برباد دی. لہذا دا دو ډلې دا بیکاره ډلې شوې او دا دو ډلې دا اوچتې ډلې شوې. خو دا یوه ډله ټول نه اوچته ده چې په قرآن عقیده هم دی او عمل هم دی او نظریه هم ده او قانونیت هم مني او تلاوت هم کوي. قرآن مني، نظریه، عقیده، عمل هر څه دی، خو تلاوت کم کوي یا تلاوت نه کوي.
دا ایماندارو ډلې شوې. او دا دوه ډلې چې نظریې نه وه، عقیدې نه وه، د قانون مطابق د قرآن قانون نه منو، نو دی د منافقانو په ډله کې دی. که دی تلاوت کوي نو خیر و برکت په دنیاوي ملاویږي، او که تلاوت نه کوي نو دنیاوي خیر و برکت په هم نه ملاویږي. نو په دې اوله ډله کې به ځان نه ولو چې مثال هم د چا شي، مثال هم د اترجې د مالټې شي چې بوی هم مزیدار، خوند هم مزیدار، برکت هم، خیر هم، عقیده هم او نظریه هم، داسې به جوړو. لہذا قرآن مجید دا د الله تعالی کتاب دی، دې کې ډېر خیر او برکت دی. الله تعالی د تدبر دپاره را لېږلی دی، جوامع الکلیم دی پکې، نو دا پکې. لہذا الله تعالی چې کوم دی نو د هغې خلکو صفت کړی چې هغه د قرآن سره تعلق وي، د قرآن سره مرګستیا وي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ والقرآن حجة لك وعليك. قیامت پر ورځ باندې به دا قرآن دا به راځي، دا به یا ستا لپاره حجت وي یا په تا باندې حجت وي. ستا لپاره حجت معنا دا ده چې قرآن مجید دا به ستا لپاره ګواهي کوي. د انسان په ما باندې خپل عقیده جوړه کړې وه، د انسان ما په خپل نظریه جوړه کړې وه، د انسان زما مطابق عمل کړی دی، شپه ورځ زما دپاره ستومانه وه، پروردګاره موافقه. په دې وجه باندې اهل قرآن چې څومره دي که نه، څومره روایت چې ګورې، الله تعالی وایي زه اهل قرآن جهنم ته نه اچوم. ډېرې خبرې پسې تکیه کوه پسې خیر دی، پروا نشته دی. ستا شاعر دې پسې کوي، پښتون شاعر خو تاسو ته زه وایم که پښتون شاعر څه ته وایي چې په ملا پسې خبرې کوي. پښتون شاعر خو دې ته ویل کېږي په دین پسې خبرې کوي. میرزا غالب پسې خبرې نه دی کړي، چېرته خاطر پسې نه دی کړي، نه پسې حمزه کړي، اوس دې پښتنو پسې شروع کړې ده. د عربۍ داسې بدترین اشعار والا تېر شوي دي، بدترین مشرکان چې هغې ته ګمراه شاعر وایي، شاعر ذلیل امرؤ القیس. د شرک په زمانه کې د الله په شان کې ګستاخي نه ده کړې، د شرک په زمانه کې. لیکن نن ستا پښتون چې کوم دی نو هغه راغلی دی په جنت پسې خبرې کوي، نن هغه په الله پسې خبرې کوي. د هغه محفل چې شروع کېږي نو د قرآن د توهین نه شروع کېږي، نو ته بسې زر زره خبرې کوه، خو الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي زه اهل قرآن والا جهنم ته نه اچوم. د چا چې د قرآن سره تعلق دی، د قرآن سره د هغې سره مینه ده، د هغې سره محبت دی، د هغې د نظریې سره مینه، د هغې تلاوت سره مینه، د هغې د برکت سره مینه، زه جهنم ته نه اچوم. زما د کلام سره زما صفت سره به مینه کوي، زه به جهنم ته اچوم. ګناهګار ډېر خلک دي، خو ډېر خلک د نیکۍ کارونه هم کوي که نه. هارون رشید یو ځل قرآن خلکو ته تمیز ښیي، تمیز و. هارون رشید مدرسه جوړه کړې وه، مور یې ورته ویلی چې بچې دا دومره غټه خرچه په دې مدرسه کې او د طالبانو یا سبق وایي یا به نه وایي. نو هغه ورته وخندل، غږ یې هم ورته ونه. نو بله ورځ چې ویې کتله نو د بیزې مرغومې دی، بیزې ته چې کوم دی په بد نظر ګوري. نو هغې ورته ویل مورو وایي دا چې په چا باندې زه خرچه کومه که نه، نو دا داسې خلک جوړوي لکه ما او تا، زه درته مور وایم او ته راته زوی وې. او چې قرآن چې کټ کې نه بیا داسې خلک جوړوي لکه تا چې دا زوی ده، ورته وایي ته زما مور نه یې، زما ښځه یې. بس هغه چې بس نورې خرچې مې پې کوه، نورې خرچې. داسې مه وایه چې یاره دا چل به کېږي هغه چل به کېږي، دا به نه کې. نظام الدین اولیاء چې ورته وایي هغې چې خپله مدرسه نظامیه دا جوړه کړې وه، نو هغه هر تعلیم دپاره په وخت کې دا چېرته و رڼاګانې چېرته وې، یو پانوس یې ورکړی چې دې ته به سبق وایي. نو چا ورته ویل دا ټول سبقونه خو چې دی دوی دنیا دپاره وایي. نو یو شپه هغه د ملنګۍ په شکل کې راوتل چې ویې کتله، دنه تپوس کېدل داسې داسې داسې. یو طالب ناست دی هغه نه تپوس وایي بابا وایي ما تنګوه، ما خپل کار کوه ځه. هغه ورته ویل نه تا نه تپوس کوې، څه نه مې تنګې، سبق مې خرابې، ما سره ټایم نشته دی. ویل بچیه ما نصیب یو زما غم دی، غم یو سوال یو جواب بس. دا راته ووایه ته سبق څه شي له ویې. هغه وایي سبق او څه لپاره وایم، وایي زه پې ځان پېژنم او زه پې الله پېژنم. چې الله مې وپېژند او ځان مې وپېژند، دا ټوله معاشره به وپېژنم، دا ټول ماحول به وپېژنم، بس زما نور څه مقصد نشته دی. خو خلک وایي او علما وایي چې په قرآن باندې او په دې حدیثو باندې خلک الله پېژني. نو زه پې د الله معرفت پېژنم، الله پېژنم او خپل ځان پې پېژنم چې دا مې الله دی او زه یې بنده یم. بس بیا به نور خلک وپېژنم چې دا ټول څه دي،
دا بندګان دي، د دومره معیار دی، د دومره معیار دی، د دومره معیار دی. هغه راغی خپل وزیر ته وویله وایي بس چې یو کس په ټول عمر کې پیدا کېږي لکه د دې هلک په شانتي زما لپاره پوره دي، یو کس. نو که ته وایې که نه چې په دې کې دا کېږي دا کېږي که نه، نو چې په ثابته مدرسه کې یا په ثابت دغې زرو کسانو کې یو کس هم دغه شانتي پیدا شي، دغه ستا لپاره پوره دی. که تا به یو روپۍ خرڅ کړې ده که نه ته کامیاب یې، که تا به یو روپۍ خرڅ کړې ته کامیاب یې، او انشاءالله ډېر به پکې پیدا کېږي، ډېر. چا خرڅ کړي دی بس خبره روانه ده، اوس هم سلسله روانه ده. نو د قرآن سره دغه تعلق پیدا کول پکار دي. په قرآن باندې خرچه کوئ، د قرآن دپاره خرچه کوئ، د دغې قانون سره مینه کوئ، محبت کوئ. کوم خلک چې هغه دې محنت کوي، خدمت کوي، د هغوی سره مینه کوئ. ستا مینه بې ځای نه ځي، ستا مینه ستا تعاون بې ځای نه ځي، خامخا پکې څوک پیدا کېږي. او که څوک پیدا هم نه شي نو الله ستا خرچې نه خبر دی، تعالی بدل بیا هم درکوي. الله تعالی دې موږ د قرآن سره حقیقي مینه پیدا کړي. ومان البلاغ.